اے ایس پی صاحب، اے ایس پی صاحب، اے ایس سی صاحب، اے وزیر اعلی صاحب، اے ګران خان، اے فضل حکیم صاحب، د خدای خاطر ته وګورئ، د دې خلکو تپوس وکړئ، دا ستاسو قوم دی. تباه برباد کړه، زموږ نور څه وس نه کېږي. خدای د خپلو بچو نه خلاص کړه، خدای دې خپل بچي وګیدار کړه، خدای دې تباه برباد. زه چې دا کار کوم د رشکو زما عباس انټرپرایز د ملکن ډیویژن ډسټریبیوټر دی زما سره. دا په 1999 کې عباس خان محمد خان خټک دا د ملکن ډیویژن کمشنر نه ما یونیسي اخیستې ده. زه د رشکې کار په پټو سترګو نه کوم. په 1996 کې مې 1 نمبر لیسن دی عباس انټرپرایز د چې سره رجسټر دی د 2001 پورې پې رینیول کړی دی، هر کال پې رینیول کوم. دا په دې کې چې د های کورټ فیصله ده چې دوی له به پرمټ هم ورکوي، دا د های کورټ فیصله ده چې دوی له به پرمټ هم ورکوي. دا به چلیږي، دا به په لنډاکي هم راځي، دا به په هر ته باندې هم راځي. دا لنډاکي ته یوه کاپي کړل، یوه ډپټي کمشنر ته شو ده، یوه ډي پي او ته شو ده. دا د های کورټ آرډر دی، دا د 2018 د های کورټ آرډر دی. دا چې واوره دي دا ما دا مې د رشکې کمپنۍ چې دا روبي کار دا مې په 1999 کې 10 ساعت کار لاله د ملکن ډیویژن ډسټریبیوټر راکړی دی. 38,000 روپۍ زما په یو ګاډي باندې حکومت ته سیل ټکس دي. 38,000 روپۍ په یو ګاډي باندې سیل ټکس دي. دا نوکر پیشه خلک په هغې تنخواګانې اخلي. دا زما رشکې ته 2 نمبر وی، کومه بارې چې زما مخکې روبي کار د رشکو کمپنۍ وه، او په 2003 کې حکومت په هغې پابندي ولګولې، دا لوګی کوي، دا پونیشن کوي، دا بند کوي. نن هغې ته دوی 1 نمبر وی، زما 1 نمبر پوسټ وکړه هغې ته 2 نمبر وی. دا خبره شوه. نن دلته د سوزکي انجن رشکې جوړېږي په دې بازارونو کې، په بازارونو کې جوړېږي. هغې ته اکسیز والم نمبر ورکړی دی، هغې ته کاغذونو ته مخې ژولې دي. د هغې نه دا 2 نمبر صدران کمیشن علي بدي علي هغې ته 1 نمبر وایي. کوم چې حکومت ته سیل ټکس ورکوي، کوم چې قانوني ګاډی هغه نن ودرایي، هغه ډروران وهي، هغه ډروران بې عزته کوي. نن زموږ سره دا یو کس ولاړ دی، تاسو وګورئ، راشئ دته د خور او د مور کنځل کړي، د خور او د مور کنځل یې دته کړي، دی وارې دی، دی رشکته دی، دته څنګه دې خلکو کار کوي. دا وګورئ، دته خبره کوه. اته وی د ګاډي کاغذ راوړه سره وګرځي، ما ته وی د ګاډي کاغذ راوړه، ما ته کاغذ نشته، انویسټ دی وسره وی صحیح شو. بیا یې راته وی لیسنس راوړه، ما لیسنس خو راسره نشته، ستاسو له ټریفک سرجن نه اخیستی دی. بیا وی کارډ مای کارډ نه ورک شوی دی، راپورټ شته. د دې سره یې راته کنځل وکړو، سپیړه یې راکړه، د خور او د مور کنځل کوي. د دې د پرچې حق و، د دې د دفتر د حقوق و، خو د واري او د کنځلو یې څه حق نه و. په ما باندې په سوراب خان چوک کې پډک دغه کې بازار کې را باندې ګزارونه کړي دي. لنډکروزر ته لاړ شه، د مالدار ته لاړ شه، د لنډکروزر ته لاړ شه، د پجارو ته لاړ شه، د برکتي ته لاړ شه، د خان ته لاړ شه، د موټر ته لاړ شه، د نمبر ته لاړ شه. د خدای غریب رشکې والا 500 روپۍ ورځ ګټي، او هغه دې ته نه شي روزانه وله پرچې ورکړې. بیا به څه کوي؟ غلا به کوي. ته خو 50-50,000 1 لاک روپۍ تنخوا لې، او دی چې دی په ټوله ورځ کې 500 روپۍ پیدا کوي، او 600 روپۍ ورته پرده ورکوي. ای د خدای مسلمانه، په تا کې مسلماني شته او که نه؟ ته خپل بچي لرې او که نه؟ په تا کې انصاف شته او که نه؟ ای د خدای مسلمانه لوکوټې حیا په ځان کې پیدا کړه. دا د خدای تعالی غریبانان دي، د خدای عجزان دي، یو بغلا کوي. په ملک کې کارخانه نشته، په ملک کې کارخانه نشته چې تا دا غریب هم په هغې کې مزدوري وکړي. په ملک کې څه شی نشته، په ملک کې د پیداګي وسیله نشته، په ملک کې غټ کاروبار نشته، په ملک کې هېڅ نشته. د غریب د خدای تعالی غریب یا به د ښځې نه کالي خرڅ کړی، یا به پردی راشکه په ډریورۍ چلی، ځان له به 200 روپۍ ورځ پیدا کوي، ته له 600 روپۍ پارچه ورکوې. دا په کوم حساب کې ده؟ 600 روپۍ ته پارچه ورکوې. دا غریبانان غلا ته په غلا باندې مجبوره کوې. یو به غلا پسې ورخلي چې غلا کوي، څه به کوي پته یونایټډ رکشا ډرایورز یونین صدر یم، او موږ چې نن راغلي یو د دې غریب مرسته لپاره، د دې
غریب ولس لپاره چې موږ کم راغلي یو هره ورځ موږ لیږا یو د دې ټرافیک والا سره موږ دا خبره کوو چې په سوات کې یوازې رکشنه چلیږي په سوات کې کټ ګاډي چلیږي چې په دې باندې دوی مخکې هم پابندیانې لګولې وې چې کټ ګاډی به په روډ باندې نه چلیږي د هغې باوجود کټ ګاډی دلته چلیږي ډمپر چلیږي موټرې چلیږي هر څه چلیږي ټوټل ګاډي کټ چلیږي د هغې لپاره قانون نشته خو صرف قانون د رشکې چې رشکه بندېږي ولې په دې باندې رکشو والا چې دي دا رکشو والا سهار راوځي دو خپلو بچو له رزق ګټي او په دې باندې سازګار کمپني چې ده هغه حکومت پاکستان ته 40,000 روپۍ ټکس هم جمع کوي خو د هغې باوجود دا رکشو والا نیسي د دو ګاډي بندوي په دو باندې بیا جرمانې هم لګوي او دو په ظلم عذابوي کمې پورې چې تاسو خبره وکړه چې یاره لکه د سړي سره بد اخلاقي نو په سهار کې اولنی زما د دوی سره د سلام کلام نه بعد دا خبرې چې تاسو به د خلکو سره چې کم دی نو د سلام کلام په اخلاقي په خوش اخلاقي به ورسره میلاویږئ کومه خبره چې تا وکړه چا سره به بد اخلاقي نه کوئ په جرمانه کې به د یو سړي سره زیاتیا نه کوئ یو سړی غریب دی دغه د سلو وس نه کېږي او ته له 200 شالان ورکې دا هم بالکل بې مناسبه ده زه ورته هم چې انتهایي ګزاره به کوئ د هر سړي سره به ګزاره کوئ د کمې پورې چې یاره دا رکشې والا ډرایور دی چې هغه وایي چې یاره د ما سره پولیس شر کړی دا پولیس نشاندهي دي ما ته وکړي هغه ټیو نشاندهي زه د هغه خلاف دلته کې رپورټ لیکم افسرانو ته یې لیږم لین ته یې لیږم کوارټر ګارډ ته یې شوم چې څه د هغه خلاف قانوني کاروي چې ما ونه کړله بیا به هغه رکشې والا ووایي چې او دې شکیل یا د افسرانو چې کم دی نو زما هغه خبره ونه منله او زما هغه دغه یې ونه کړو بالکل زه